العمل پرون مدا کې تکړه وا خیالي وای ان ولید به مطلق التعلق فلم ظاهر اصل ته خو تاسو دا سی ویلو چې حکم شریعت دوه قسمه کړو یو هغه حکم شریعت چې تعلق کیفیت العمل سره حکم نسبت او یا ایزان یو هغه حکم شریعت چې تعلق اعتقاد سره اوس دلته استبعاد او پیدا او اعتراف پیدا نو خیالي باریکي طریقې سره هغه جوابونه کوي اول جواب آسان ده حاصل زاده د سوال چې متریز وایي چې لکه دا حکم تا دوه قسمه یو کیفیت العمل سره تل کیفیت العمل کې عمل مبتدا کیف خبر لکه صلات فرض ایو هغه حکم دا چې اعتقاد سره تعلق ده اعتقاد او تصدیق ته وایي اوس ځین کې دا راځي کدا حکم نسبتي بیا کوم تعلق ده کیفیت العمل سره کوم تعلق ده اعتقاد سره کوم تعلق ده کدا حکم ځاني بیا کیفیت العمل سره کوم تعلق ده او ورسته اعتقاد سره څنګه تعلق ده او خامخازن کې راځي نو دینه سوال پیدا کدا حکم نسبتي دا حکم سره نسبت په تعلق دی ویلي کیفیت العمل سره تعلق ده اعتقاد سره تعلق ده او دا کوم تعلق ده تعلقات خو ډیر دي عارض معروض تعلق معروض عارض تعلق علم معلوم علم غایه ذل غایه دا تعلقات دي نسبت منتسبین په خلاف بلم ده نسبت منتسبین دا معنا مبتدا خبر خو دا یو چې دا نسبت دا توس دا حکم شرعي نسبت واخلي اته کیفیت العمل سره تعلق وي او دغه سره وي اعتقاد سره اوس یو نام خو بوای چې کوم تعلق وای اول دا واخله کدا عارض معروض وای دا معنی چې نسبت عارض کیفیت العمل معروض عارض معروض دا ټیک ده ځکه نسبت کیفیت العمل مبتدا خبر لیکل دا کیفیت عارض د نسبت ځکه لانه احد طرفین کیفیت العمل یو طرف ته خبر ده عمل مبتدا ده دا نسبت خبر تعریض ده چې من چې دا نسبت خبر تعریض مبتدا ته دا ځای ټیک ده په اعتقاد په طرف عارض معروض نه جوړي ځکه دا نسبت په اعتقاد ته نه داري یعنی اعتقاد په قضیه نه چې مبتدا خبري هغه ځان ته ایزان نو نسبت ته نه داري دا یو ځای ټیک لګیدا بل ځای غلط لګیدا عارض معروض ہے کم معروض عارض ہے به ودا سے کیا کہ نسبت پر معروض کیا کیفیت العمل بھی عارض کیا اعتقاد بھی عارض کیا اب وہ تعریض کی دا وہ معروض دا اول تعلق غلط ہے دوم کی کدای شي اول ځکه غلط ہے کہ نسبت پر معروض ہوا یا کیفیت العمل تعارض ہوا ہے تو کیفیت العمل کو مبتدا خبر ہونے دی عارض نسبت کا کہ نسبت معروض کے کیفیت العمل و تعارض زید قائم مثلا عارض واخلے نسبت معروض واخلے دا څه نه ده کو نسبت فرض ده او تعارض مبتدا خبر هغه خو نه دی او تعارض نو معروض عارض چې نسبت معروض کیفیت العمل عارض بیا نسبت معروض اعتقاد عارض دا ټکی ټیک کېدای چې اعتقاد وای ځکه ایزان د ایزان مسلې سره تعلق کی مسلې کې نسبت نو عارض تعلق کې د کنيزان سره قضیه سره او نسبت سره تعلق را لري عارض هغه ځای ټیک څه دا ځای غلط څه اکدا علم معلوم وای ان نسبت علم ګرځیا دا کیفیت العمل معلوم ګرځیا او اعتقاد معلوم ګرځیا دواړه غلط دي ځکه نسبت خو علم ده نه کړ چې کیفیت العمل معلومي ابه اعتقاد معلومي اعتقاد خو خپل لا علم ده هاي چې ته معلومه دي اصلي بنیادی ده چې نسبت علم نه ده چې نسبت علم نه ده د څنګه کیفیت العمل سره تعلق دی علم معلوم اعتقاد سره تعلق دی علم معلوم څه نو علم معلوم دواړه ځای غلط اکه معلوم علم وای یعنی نسبت معلوم کیا ده کیفیت العمل علم کیا ده اعتقاد علم کیا ده اول غلط دوم ټیک اول غلط تک چې توای چې نسبت تعلق کیفیت العمل سره ده تعلق معلوم بالعلم یعنی نسبت معلوم ده کیفیت العمل علم کیفیت العمل چیرته علم ده دا غلط اعتقاد ټیک ده هغه علم ده نسبت معلوم اکدا تعلق ته ذل غایه سره وای دا معنی چې دا نسبت ذل غایه ده ا مقصد په کیفیت العمل ده په اول کې
اعتقاد پکې غایه ده په ثاني کې نسبت ته ذل غایه کړ یعنی دا وسیله ده غایه مقصد پکې کیفیت العمل ده اول غلط تا دوم غلط تا اول ولا غلط تا ځکه نسبت ذل غایه ده نه ذل غایه خو خطابات ته فکر دي د فکر چې کوم خطابات دي ذل غایه ده بیا غایه کیفیت العمل نه ده غایه عمل د فکر کې په فکر کې خو عمل غایه او مقصد ده عمل وکړي کنه صلات پکې زکات پکې صوم پکې نو نسبت نه ده ذل غایه بلکې ذل غایه خطابات ته فکر دي مسائل کې ان کیفیت العمل غایه او غرض او مقصد ده بلکې عمل غرض چې فعل مکلف نو نسبت ته ذل غایه ویل ټیک نه دی کیفیت العمل ته غایه ویل ټیک نه دی په فقہ کې اځوم چې بعضی نسبت نه مقصود اعتقاد ده دام ټیک نه ده ځکه نسبت نه د ذل غایه د اعتقاد بلکې خطابات د علم کلام د علم کلام کې کوم خطابات دي مسائل ذل غایه د اعتقاد غیر مقصود غایه اعتقاد غایه غرض لك الجنة حق الجهنم حق الواحد سبحانه وتعالى واحد یا موجود یا لا شریک له دغه خطابات او غرض او غایه اعتقاد او تصدیق ایمان یقین حاصل وي نو ذل غایه غایه ټیک نه دواړه ده اګه غایه ذل غایه وای یعنی نسبت غایه یا کیفیت العمل ذل غایه نسبت غایه اعتقاد ذل غایه دا غلط ځکه نسبت خو غایه نه په فکر کې ده بلکې په فکر کې غایه عمل ده ان په علم کلام کې نسبت غایه ده بلکې په علم کلام کې اعتقاد غایه ده علم کلام مقصد خدا ده چې مسائل خو عملی نه دي کنه ځان ته حکم په عقیده ایمان پیدا کول یقین پیدا کول دا غایه ده زنده درلکه چې نسبت غایه کې کیفیت العمل ذل غایه کې نو کیفیت العمل مسئله چې په فکر کې دي چې عمل مبتدا دا کیسه خبر ده چې صلات فرض دي کې نسبتونه نه دي غایه دي کې خو غایه غدا عمل کول په علم کلام کې خو نسبت نه ده غایه په عقیده جوړول یقین جوړول هغه غایه دي دواړه ځای اګه نسبت منتسبان وای دا تعلق یعنی دا حکم نسبت ته کیفیت العمل منتسبین مبتدا خبر دی بیا حکم نسبت ته اعتقاد منتسبین دي نو اول ټیک دوم غلط اول ټیک د کې نسبت ته تعلق ته تعلق کیفیت العمل سره د منتسبین سره مبتدا خبر سره چې په فقہ کې عمل موجود ده کیفیت خبر ده لکه صلات فرض دا نسبت منتسبین تعلق ټیک ده ځکه نسبت طرفین سره متعلقي په دوم ځای غلط ده چې نسبت تعلق اعتقاد سره د عام نسبت منتسبین نه اعتقاد منتسبین مبتدا خبر خو نه یقین ده اعتقاد ده اچھا مبتدا خبر دي چې تعلق په نسبت منتسبین سره راځي دا سوال ته تو شک خیالي وای اول جواب دا کې خیالي چې ته سوچو کا کچته مطلق تعلق ته مرادي چې صحیح سي په دواړو موضوعینو کې اگر کله سبیل التخالفي کب دې تعلقاتو کې مخالفت ولې نه یو ځای یو تعلقي دوم ځای بل تعلق او تا مطلق تعلق مرادي ا مطلق صحیح کې په ځمن دي افراد مختلفو نو چیرته په ځمن دي یو فرق کې صحیح وي چیرته په ځمن دي بل فرق کې صحیح فلا امر ظاهر دا مسله د تعلق ظاهر په دوه موضوعینو په دوه معنیو کې که حکم نسبت اخلي که ځان اخلي التعلق کیفیت العمل سره مطلق تعلق چې په ذمن دي هر فرق کې صحیح دي التعلق اعتقاد سره چې په ذمن دي هر فرق کې صحیح دي خو چې صحیح قدر دي فالامر ظاهر دا مسله د تعلق ظاهر ده ان خیالي مراد ده چې حکم په کلل معنی چې واغلي که نسبت اخلي که ځان دې تعلق مش کیفیت العمل اعتقاد سره وایو مطلق تعلق وایي چې په ذمن دي هر فرق کې دا تعلق صحیح سي اگر کالا سبیل الاختلافی په موضوعینو کې یو تعلق بل ځای بل تعلق خو چې صحیح سي دائما مراد ده افلا مراد ظاهر د مسله د تعلق ظاهر ده اصل د جواب ده
چې حکم شرعي په معنا د نسبت سره اخلم. تعلق کیفیت العمل سره کم تعلق وایي دا د عارض معروض ده. دا په دې باندې د تعلق کې صحیح کو. اعتقاد سره کم تعلق وایي. اعتقاد سره وایي معلوم علم یا اعتقاد سره وایي ذل غایه تاویلا. نو بس دا ټیک ده. نسبت ته د حکم شرعي نسبت ته تعلق کیفیت العمل سره د عارض معروض. څنګه عارض معروض؟ ځکه کیفیت العمل مبتدا خبر دی ادا کیفیت احد الطرفین ده. نسبت تعلق کیفیت العمل سره ده من کبیر تعلق العارض باحد الطرفین. دا عارض یو د طرفین تعارض ده. یو د طرفین کې خبر ده کیف کړه. الصلاه فرض کې فرض لا کیف ده. نو کیف خبر واقع ده. نو نسبت کې مبتدا خبر منځ کې راځي او یو د طرفین تعارض کړه چې دا خبر ده لکه مبتدا د تعارض لکه چې دواړو تعارض. نو دا معنا چې نسبت تامه خبري په واغله حکم شرعي تعلق کیفیت العمل سره وایي من کبیر تعلق العارض بالمعروض. دا کبیر تعلق تعارض نه معروض سره ځکه کیفیت په صلات فرض کې احد الطرفین ده نسبت او تعارض دا په دې فیصله. اعتقاد سره کم تعلق وایي من کبیر تعلق المعلوم بالعلم. نسبت معلوم ده متعلق التصدیق ده. اعتقاد تصدیق ده. نو نسبت تعلق اعتقاد سره ده کنه. د کبیر تعلق معلوم نه علم سره ځکه دا تصدیق کا سره متعلق او نسبت سره یې کړه. کته سوال کې چې نسبت نه متعلق التصدیق. متعلق التصدیق خو قضیه مجمله د فرایض مصنف یا قضیه مفصله د فرایض امام رازی یا فقط قضیه د فرایض علامه هروی. نسبت څه ده؟ وایي کنه خو نسبت متعلق التصدیق د فرایض جمهور علما دا وایي چې تصدیق تعلق نسبت سره دی. اصلي حکایت خو نسبت ته کنه. تصدیق باندې نسبت تصدیق یعنی باور په دې باندې دا صادق تا تصدیق خدا معنا اصلي چیزو فاصل کې نسبت کې راځي شرکایت کې کېفله ځکه اصلي ترکیب ای کات خو نسبت جوړي. نو تصدیق دا معنا چې زه صادق ګڼم دا نسبت چې دا مطابق دي واقع ده. دا ټیک ده کنه. تعلق کې تصدیق نسبت سره ده فرایض جمهور یا ما مراد دا چې نسبت معلوم ده تصدیق علم دا نه متعلق ده متعلق ده بالعرض. کبي ذات متعلق التصدیق قضیه ده ټول قضیه متعلق التصدیق ده ځکه چې تر رښتینه غني خو ټول قضیه غني او په ټول قضیه کې نسبت پروت ده نو ده بالعرض مصدق ده. نو دا معنا چې نسبت تعلق اعتقاد سره ده تعلق ته معلوم علم ده ځکه تصدیق تعلق نسبت سره ده فرایض جمهور ځکه چې رښتینه خدا نسبت غني ته ام مطابق دل واقع ده یا بالعرض متعلق التصدیق ده کنه ځکه ټول قضیه متعلق بذات ته تصدیق رښتینه هغه غني په دې ځمن کې نسبت امر تام بالعرض مصدق یا تعلق ذل غایه د غایه سره لکه حاشا وای یعنی نسبت ذل غایه اعتقاد غایه کته وای چې اعتقاد او غایه د خطابات ده د نسبت نه ده او نسبت په کې پروت په خطابات کې ذل غایه نسبتونه خو مسلو کې پراتی یا ذل غایه عقیده په کې یقینا چې ول دای غایه بخلاص ده اکیزان واخلو دا حکم نسبت کیزان واخلې بیا مې مطلق تعلق مراد چې چیرته صحیح کیږي ټیک ده چې په دې باندې هر فرق کې دی صحیح دي. نو حکم از په معنا دي ځان کیفیت العمل سره کوم تعلق ده؟ کیفیت العمل سره د عارض معروض ده ځکه ځان ټول قضیه تعریضي خدا کیفیت ته پکې عارض ده ورس خو یې کیفیت ده اگر کا بالواسطه خو ځان به تا په ټول مسلې کې کیفیت خبر پروت مبتدا په نسبت هغه ځان چې ده هغه کیفیت تعریض کړي د عارض معروض یا وای علم معلوم ځان علم ده کیفیت العمل معلوم ده ځکه ځان تصدیق ته کنه تصدیق تعلق مسلې سره کنه نو کیفیت العمل سے معلوم څه کنه اگر کبي ذات معلومه قضیه ده خو کیفیت العمل په کې رااله په معلوم کې بلارز نو زه ځان تعلق وای کیفیت العمل سره د عارض معلوم یا وای تعلق علم معلوم اعتقاد سره کوم تعلق ده دا ځان دا اعتقاد ځان اعتقاد په یو شی ومنها ما يتعلق بالاعتقاد یو داسې ځان چې تعلق اعتقاد سره دا کوم تعلق ده دا تعلق چې ذل غایه د غایه سره ځکه بعض تصدیقاتونو مقصود دغه تصدیقات په علم کلام کې خو عقیده مقصد ده نو چې کوم تصدیق حاصل کې دغه تصدیق مقصد ده کنه دغه ایمان مقصد ده نو تعلق ته اذعان کیفیت العمل سره علم معلوم یعنی په هم یا عارض معروض کې ځان عارض ټول مسلې ته نو کیفیت عارض ده کنه ټول مسلې باندې ځړي ځان نه نو کیفیت العمل عارض یا علم معلوم هو وینه چې ځان علم ده کیفیت العمل مسله معلوم ده خدا کیفیت پکې معلوم بلا راځي
اعتقاد سره تعلق کوم دا تعلق ذل غایه سره ده ځکه بعضې تصدیقاتونه مقصود دغه تصدیقات اوس فقه کې هم موږ تصدیقات حاصلو او تصدیقاتونه مقصود عمل دالته په علم کلام کې تصدیقات حاصلو او په تصدیقاتو کې مقصود هغه تصدیق په خپله ده هغه یقین مقصودی کنه په ایمانیاتو دا اصله یا اعتقاد په معنا د معتقد سره ده تعویل وکړي لکه فاضل محشی تعویل کړی او علامه عبدالحکیم رد پکې چې اعتقاد نه تعویل فضول معتقد سره چیرته کې دغه اعتقاد متعلق لذان ده ځکه بعضې تصدیقاتونه مقصود د اعتقاد په خپله یعنی تصدیقات اذان به ذل غایه ته اعتقاد به غایه کړ ځکه بعضې تصدیقاتونه مقصود دغه تصدیقات دي لکه سید سند وایي چې بعضې ادراکاتونه مقصود تصدیقي نو په علم کلام کې خو ایمان ده که نه هلته خو عمل نه ده خو دغه ایمان اعتقاد پکې مقصد ده که یا دا ده چې اعتقاد کې به تعویل په معتقدو کې معتقد خو مسله ده نو تعلق د ځان معتقد سره تعلق د معلوم سره په پیار باندې دا فاضل محشی داسې وایي عبدالحکیم رد پکې چیرته تعویل اعتقاد نه په معتقد کې دغه تعلق د ځان اعتقاد سره صحیح ده من کبیر تعلق ذل غایه بالغایه ذل غایه غایه دي کنه ځکه بعضې تصدیقاتونه مقصود دغه تصدیق په خپله وي خو پوه وکړه ځکه یې ویله ان ارید بمطلق التعلق کدی تعلق دی په شرعي کیفیت العمل سره اعتقاد سره مطلق تعلقي چې په ضمن د هر فرق کې وي اگر که اختلاف نه وي ولې نه یو ځای یو نه واسي کېږي بل ځای بل نه واسي خو چې صحیح وي یو نه هم نه ده مراد ان ارید به که مراد په تعلق دی حکم سره په دواړو معنو سره که نسبتي که ځاني مطلق تعلقي چې په ضمن د هر فرق کې وي خو چې صحیح وي فلا مرزایم بیا مسله دي تاریخ واضحه ده یو هر ځای یو ټکی دي کړه بس ټیک شو لکه موږ چې ویل په پوس وینما لم يعتبر التعلق بنفس العمل في الأولى لأن التعلق بالعمل من حيث الكيفية دخل سوال اشاره کوي دا چې مطلق تعلق دی مراد کړي چې صحیح قدرې نو موږ تعلق کیفیت العمل سره عارض معروض ویلا ځکه نسبت عارض کیفیت العمل معروض یا مثلا اذعان ویلا اذعان علم کیفیت العمل معلوم علم معلوم نو ته دا تخصیص ولې پکې کې چې نسبت ته عارضه کیفیت العمل ده نفس عمل ته عارضه وکړه دا کیف ته کیفیت ته ورسره وایي نسبت لکه کیفیت العمل ته عارضه ده خو عمل ته عارضه ده چې دا الصلات فرض کې صلات ته نسبت نه عارضه دي دا کیف ولې پکې وایي بیا چې خامخا کیف دلته وایي به اعتقاد کې کیف ولې نه وایي هلته کیفیت الاعتقاد وایي نو نسبت لکه چې عارضی کیفیت العمل ته فصلات فرض کې لکه فرض ته نسبت عارضی دي او عمل ته عارضی دي نو نفس عمل وایي بل الته اعتقاد سره مطابقت الته نفس اعتقاد دلته عمل الته اعتقاد مفرد ذکر دلته به عمل مفرد دي هغه سره به مطابقت هم راځي ان نفس عمل ته عارض ځکه چې نسبت کیفیت العمل ته عارض او عمل ته عارض نو نفس عمل ولې نه وایي اعتقاد سره جوړم ده بل دا چې دلته به کیفیت العمل وایي به الته کیفیت الاعتقاد ولې نه وایي ادوام ده دا وایي اصل کې مقصد دا ده چې موږ دا خبره واضح کوو مخاطب ته چې څومره نسبتونه دي په فقه کې دا عمل سره من حيث الكيف متعلق دي صرف عمل سره نه دي متعلق یعنی په نسبتونو د فقه کې مقصود صرف عمل نه ده بلکې عمل من حيث الكيف مقصد ده عمل په دغه لحاظ سره کول چې دا واجب ده په دغه لحاظ سره کول چې دا فرض ده صرف عمل نه مقصود ده نو دې ته اشاره ده چې فقه کې څومره نسبتونه دي هغه تعلق کا عمل سره ده من حيث ان موصوف بصفه الفرض وموصوف بصفه الوجوب والسنه والاستحباب په دغه په لحاظ سره نسبتونه عمل تاریخ دي چې دا مقید دي په کیفیت فرض او واجب سره صرف عمل په فقه کې نه ده مقصد په پیاده خبره عمل چې ورشتي کې صلات کو صرف یا صلات نه کو په دغه صفته کو چې دا په مش فرض ده روزه په دغه صفته کو چې دا په مش فرض ده صرف عمل نه کو ځکه مو کیفیت العمل ویلي اعتقاد می مطلق ویلای هلته کیفیت الاعتقاد نه وایي ځکه کوم نسبتونه چې علم کلام کې دي ام مجرد اعتقاد سره دي
چومره علم کلام مسئلې دي صرف اعتقادیات دي من حیث الکیف نشته داسې اعتقاد نشته چې هلته مکیفي په کیفیت کې فرض یا واجب الا شذ مگر بعض مسئلې اکثر مسئلې خدا دی جنت حق په دې اعتقاد ده جهنم حق په دې اعتقاد ده الله سبحانه و تعالی په دې اعتقاد ده مکیف نه دي اعتقاد سره کیفیت کې وجوب فرض نشته نو نسبت سے اعتقاد سره متعلق ده مجرد اعتقاد سره متعلق ده په علم کلام کې چې څومره اعتقادیات او مسئلې دي هغه چې څومره نسبتونه دي مجرد اعتقاد سره متعلق دي اعتقاد مکیف سره نه دي متعلق چې اعتقاد په صفت فرض یا واجب واخلي الا بعض اعتقادیات داسې ستا چې الته مکیف دي نسبت سره متعلق ده لکه معرفت الله واجب معرفت الله واجب ده نه دا یو مسله راځي یا ارسال الرسل واجب یا انبیاء ارسال دا واجب ده ای واجب علینا واجب ارسال د رسول واجب ده دې څه معنا یعنی عقیده د ارسال الرسل دا واجب نو مطلب دا ده چې نسبت تعلق کیفیت العمل سره ویلای چې فکر ده دا ځکه اصل په عمل سره نه ویلای چې دې ته اشاره ده چې نسبت چې څومره په مسائل فقهي او کېده چې اصل په عمل سره نه ده تعلق عمل مکیف سره تعلق ده په علم کلام کې څومره نسبتونه دي خالی اعتقاد سره تعلق ده اعتقاد مکیف سره نه ده یعنی څومره مسئلې په علم کلام کې ذکر دي صرف اعتقادیات دي مکیف نه دي لکه جنت حق ته جانا مگر بعض مسئلې لکه معرفت الله واجب هلته د معرفت عقیده ده او د وجوب کیفیت ده صرف دا ځای نسبت تعریض د اعتقاد مکیف ده نور ځکه صرف اعتقاد تعریض ځکه ویل وینما لم يعتبر التعلق نیک معتبر تعلق د نسبت نفس عمل سره یا د اذعان نفس عمل سره په فعل ولا پاول کې لأن التعلق اجك التعلق تی نسبت چې حکم ده یا اذعان بالعمل من حيث الكيفيه دا عمل سره د پدوس صفت ده چې دا مکیف په کیفیت کې فرض واجب واخلي په فکر کې وتعلق عامه الاحکام ثانيه التعلق في عام دوم احکام کوم چې اعتقاد سره تعلق ده ليس كذلك اپ صفت کیف نه ده بلکې مجرد اعتقاد معتقد سره نسبت او اذعان تعلق ده مکیف اعتقاد سره نه ده ځکه ټول مسلې د علم کلام اعتقادات معتقدات دي کیفیت نشته پکې الا بعض مسائل لکه معرفت الله واجب تو فعل فقط وين اريد به تعلق الاسناد بالطرفين او التصديق بالكاذب فالمراد بالاعتقاد المعتقدات دوام جواب کوي چې متریده کسا دا مرادي چې دا حکم شرعي متعلق ته کیفیت العمل سره اعتقاد سره دلته حکم ته نسبت واخلي دلته حکم نه واخلي نسبت واخلي التعلق واخلي زو چا سره کیفیت العمل سره لکبیره دي تعلق ته نسبت منتسبین سره مبتدا خبر ده اعتقاد سره هم تعلق ته نسبت منتسبین سره وایي دا می مراد ده یعنی زه حکم نه نسبت نه په جواب کې وایي التعلق کیفیت العمل سره کوم تعلق وایي نسبت منتسبین مبتدا خبر اعتقاد سره هم دا تعلق وایي نسبت منتسبین بیا چې څنګه کیفیت العمل منتسبین دي مبتدا خبر دي نسبت او تعریض ده نسبت منتسبین الکه اعتقاد خونه دي طرفین حق منتسبین چې دي ویا کې به تعویل کو په معتقد اعتقاد نه چې تعویل په معتقد کې نو معتقد خو منتسبین نه کنه لکه جنت حق یو جنت یو حق نه مبتدا خبر دي دا معنی یا بداسه وکړو چې حکم په معنا دي ځان واخلو تعلق کیفیت العمل سره وایي تعلق تصدیق بالمصدق اعتقاد کې هم تعلق تصدیق بالمصدق بیا به اعتقاد کې تعویل په معتقد بیا تصدیق بالمصدق اذعان تعلق کیفیت العمل سره ده تصدیق مصدق ځکه کیفیت العمل قضیه ده تصدیق سره متعلق ده اعتقاد سره هم تصدیق مصدق څه په اعتقاد په خپل تصدیق څه په اعتقاد کې تعویل په مصدق او کې په معتقد کې د جنت حکم سره به تعویل کې بس بیا دا مطلب دی چې ځان تعلق کیفیت العمل سره ده لکبیره دي تصدیق تعلق تصدیق مصدق سره اعتقاد سره ده لکبیره تعلق تصدیق مصدق سره اعتقاد کې تعویل په مصدق څه کوي وینونه دې تعلق اشاره کی طرف ہے اکه مراد تعلق نه تعلق نسبت طرف ہے سره ایوا او تصدیق بل کا دیا یا تعلق تی ځان کدی سره حکم نه ځان واخلي فل مراد به اعتقاد المعتقدات به اعتقاد د معتقدات خامخ اخلي ځکه اعتقاد خو طرفین نه دي خو معتقد طرفین
چې مخکې نسبت واله اعتقاد هم مصدق نه ده چې مخکې تصدیق وتواله په اعتقاد کې به هم غاټه په معتقد کې چې مسلې دي مثل وجود الواجب ووحدته لکه وجود چې منصوب کې واجب ثلاثه الواجب موجود دا طرفین یا معتقد ده ووحدته وحدت چې منصوب کې واجب ثلاثه الواجب واحد دا اوس معتقد مسلې سره یې تصدیق تعلق هم ده تصدیق مصدق ان نسبت تعلق تا نسبت منتسبين ځکه وجود الواجب کې دوه طرف رااله کنه منتسبين خلاص